حميد مجيد. زموږ او تاسو دلته راغونډه دا مجلس د ذکر مجلس د هر مجلس خپل مقاصد د دې مجلس مقصد د بنده د رب سره تعلق کول د انسان او د رب بل منځ کې هغه ربط الله په کوم حیثیت دا انسان پیدا کړی دی چې په هغه حیثیت دا انسان د خپل رب سره جوړ شي. قرآن کې الله تبارک و تعالی فرمایي فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تصوف خاوندان د دې آیات یو څو مقصدونه راوباسي. ذکر مطلق دین معنا او مقصد چې کوم دی دا یادول او چې کوم ذکر د شریعت مطابق ذکر شي د دې نه مراد د انسان د الله سره تعلق دی چې الله کومه خبره کوي فذكروني دې کې درو خبرو ته الله اشاره کوي. د انسان ته وایي چې د زړه نظام وحدانیت الوهیت دا تسلیم او بیا دا اقرار په ژبه باندې وکړه او بیا دا په عمل مدروک کې په وجود باندې وکړه. کله چې د انسان په دې بنیاد د الله سره تعلق وشي بیا د دنیا کې هر قسم آفت راځي، هر قسم امتحان راځي، هر قسم خوشحالي راځي، په هر حال کې باندې د خپل رب نه جدا کېږي. بیا مثال یې څنګه دی؟ بلال حبشي ایمان وروړو، د ایمان اقرار په ژبه باندې بیا امید د خلق په تیګه باندې سملو هغه کوم اقرار چې د ژبې او د زړه بیا په ګرون کې د دنیا یو افت د رب نه جدا ملائکه ولا رسې واجونه خو درم نه جدا نه لاندې وته شګه واجونه د پاسه پیټیکه کې خو د خو درم نه جدا نه او چې کله په دې پایا باندې برابر شه پیغمبر علیه السلام چې کله معراج ته او جنت ته ننوت نو کشار د خپو اورېده جبريل امين ته وایي چې دا کشار د خپل سره په جنت کې کومو دایو وې زمو ته نه مخکې بلال روان اوس دا د رب سره ربط چې کوم جوړ شو د دنیا کې هر آفت راغی هر مصیبت راغی بے درد دا ربط نشو د ذکر مجلس مقصد وکاشه یو بزرگ په حلقه کې ناست یو درې بجې دینار چې ناشه په دې سره درې مسلورو ورځ د خپل خانقاه نه وروت چې زم چانه نه ګړوړې غواړم چې اگر چې دا شریعت کې سبعید نه ده لکه یو انسانو کې د بل ډوډۍ
خو بعضې کار د نیازبین په طور باندې چې یو انسان د رب د الله سره څومره زیاتی امر دی د الله نیازبین کېږي چې څومره نیازبین کېږي نو امر د الله د سره محبت سیوا کېږي که د رب سره محبت سیوا کېږي بیا بعضې لغزش باندې هم د ده نه خفګانې راځي هغه خفګان د نفرت وي هغه خفګان د مینې وي لکه څرنګې موږ د خپل استاد محترم وویل یو نیازبین بچی دی د پلار او دې لوی کړی دی ډېر ورته ګران او دې لوبې کوي الوپو کې دنه ګلدان مات دا پلار غوسه شو دا ماشوم خفه شو شیبه په سره کې د پلار کوټ په ځان کې رانیسي کله چې د رب د الله د بنده داسې محبت جوړ شي کله چې دنه لکه لغزش وشي رب خفه شي دې پېږي چې رب خفه دی بیا رب کوشش کوي رب محتاج نه دی الله د سره په داسې مینه کې لګیا شي چې دا بنده به خپل ځان ته رسوي دا د کمالي ایمان حصه ده خدا ته څوک خبردار نه دی د هر میدان خپل خلک هغه چې دې راغلي چې کله دروازه وټکوله وته تاسو پته نه لګي چې دروازه ته چا راغله یو مجوسي دروازه دا هغه د کور نه ورته یو درې ډوډۍ میلاوي دی روان شو دا کور نه پسې یو سپی راوړه چې لږ مزه یې وکړو هغه ډوډۍ یو سپي ته ورواړه نو دا ډوډۍ وخوړه بیا ورمنډه بیا هغه ډوډۍ ورواچوله نه یې وخوړه اوس یې دې خپلې خانقاه ته راوستې درې واړه ډوډۍ وخوړې نو دې راسپي بیا ورروان شو نو د دې نه به ګرداره خو مالک دې درې راکړې درې دې وخوړې نور څه بس راځي وي ځان سوچې که زه به دونه نه به ګردار نه یم څومره چې ته نه به ګردار تا له خپل رب هر وخت درکړې ده دې نه به یې پرېښې یو وخت یې په تا امتحان وکړه راغې د هغه د دشمن کوڅې ته ودرېدې زه د دې مالک په دروازه کې پروت یم که زه نار یم که زه موړ یم د دې خپل مالک خدمت کوم د ده کوڅه چاته نه پرېږدم تا د خپل رب کوڅه وډه زه چې د مسلمانۍ دعوه لرم نو هره لقمه چې زه په خوله نه باسم هر قدم کې زه اوچتوم هر سترګې چې زه اوچتوم هر لفظ چې د خولې نه وباسم په هغې به سوچ کوم چې رب په دې رضا دی که نارضا الله وایي فذکروني په زړه په ژبه او په اندامونو ما یاد ساته اذکرکم داسې ځای ته راروانې چې دنیا کې هم تا یادوم څنګه یادوم الله اسمان کې اواز الله وایي دا انسان ما محبوب کړ دا انسان ما خوښ کړ تاسو خوښ کړئ او دا اواز داسې دنیا کې ولګوي چې دا انسان ما خوښ کړی سبحان الله هغه فرشتې راشي دنیا کې اواز وکړي حدیث مبارک چې دا انسان الله خوښ کړ موږ هم خوښ کړ تاسو یې خوښ کړئ بیا د دې انسان د خوښولو دوه معنې یو د ده نه نفرت دی یو د ده سره محبت ده سره ورسره محبت نه کوي بیا به د دیندارو خلکو محبت سیوا شي د بېدینه خلکو به نفرت زه به ټول محبت نه راځي دغه نفرت د بېدینو چې د دې محبوب د رب سره جوړ شي دا کمال دی په ده کې ولې چې په بورا او په ګونګټ کې فرق دی ګونګټ او بورا یو نسل لري یو تعلق د غلازتو سره دی د یو تعلق د ګل سره دی د ګل والا چې کله هغه مجلس ته ځي د بدګویي نه وله مرګ راځي د ګناه نه وله مرګ راځي نو که دا د بېکاره د غلازت ګونګټ ګناهو ته راشي دلته نفرت وي په هغې کې خوشحالېږي په دې کې نه خوشحالېږي
کله کله مرګري ګلو کې موږ اجراتونه کې راځي چېرې دا قوم داخل ولې د علماء نفرت کوي بل صوفیانو نفرت کوي ګری بانګونه کوي دا ولې کوي دا نفرت نو دا اجلاس ما بیان کړو چې دا هم د دې حدیث مصداق د پیغمبر په قسم مرګري یو هغه مرګري چې په پیغمبر علیه السلام سر شي کړو یو هغه خلکو چې د پیغمبر علیه السلام سر په سر وو چې نن دا بعض خلک د علماء مخالفت کوي دا خلک په خپل خبره سوچو چې آیا الله ما نه خبر نه آیا زه خپل دین دشمن خو نه یم آیا زه خپل نظریه دشمن خو نه یم آیا زه خپل سوچ دشمن خو نه یم ولې د دیندار تفکر نفرت دا د دین نه نفرت دی او د دین نه نفرت د الله نه نفرت دی د انسان اخرت ته ایمان نشي وړلی الله وایي فذكروني اذكركم تا یادوم دنیا کې مرتبه درکوم د دشمن سره به تخلق راځي محبوبین به پیدا کېږي مقبوضین به مسکین او چې کله اپوزیټ دی بدل لګي دا محبت په اپوزیټ کې ښکار کړي چې اپوزیټ دی محبت نه ښکار کړي دا رڼا الله احساس چې پیار راځي چې پیار نه راځي رڼا احساس نه پیدا کېږي دا رڼا احساس په پیار کې راځي کله چې نفرت پیدا شي محبت هم پیدا شي دا انسان نے مبلی کہ ما سر اللہ محبت شروع کو یو طرف نہ نفرت راغی بل طرف نہ محبت راغی اللہ کے علاوہ امت یادو آگے ذکر بد یادو ایت یادو بل سو زمانہ ماورا نشتا لمن الملك اليوم نن بادشاہی بچار اللہ بابا مجھے کیا بات چاہیے گا اللہ بابوئی زمان بادشاہ زبادشاہ انا خلق الحب في الله والبغض في الله تو مخلق جدا اللہ دبارا دنیا کی محبت قائم کرے دنیا کا پائے دنیا کی دنیا کا نفرت پیدا کرے اللہ کو وہی خلق زمان رسول اللہ دراو او اللہ با دتغی تولید بخبل من المستیع کئی کبڑا خبر نظر اللہ میں بخبل من المستیع کئی میزبان اللہ دے مہمان دے اللہ آگا محبوب دے کہ دنیا کی اللہ دے محبت اور دشمنی قائم کرنا کہ دن سر محبت ہو د بیدینین نفرتو د صلحان سره محبتو د بیدینین نفرتو الله وی نن یو سور نشتا اسور زما ده چې دا هر سور دی د دې لاندې راکې دا قیامت پس 50 زره کاله ده هغه 50 زره کاله ورځ به الله په دغه مازدیګر د موږ وروستو دغه مهمان نوازي شروع کېږي ماښام باندې ویل کېږي دغه مهمان نوازي به شوي قیامت کا ختم شوی اللہ بدل عمل نامہ ورکی لان چپل قوم کی آواز ہوگا کہ اللہ نے جنت ٹکٹ را لگی رو بگلو دارے مجالس طرح تعلق سکا وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ شکر زمان ادا تھا نا شکری بکوا اللہ وی وَاشْكُرُونِي وَعْبُدُونِي عبادت زمان کوا اگر ټول طرف تا ټول دنیاي او ته یو کسه خبره ته سوچ کوي بس
بل طرف ته او ته یو طرف ته دا ټول دنیا باطله ده ته په حق ولاړې الله وایي که ته اور ته وځولی شې که ته قتلولی شې په دغه کې ثابت پاتې شه الله وایي زموږ ستا دوستانه ده ستا دوستانه مه دې ته وایي شکر ادا عبادت وکړه په هر ډګر ما رضا وساته الله وایي ولا تکفرون زما ناشکري مه کوه لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات الله يبتابع بسنا بسنا امتحانات موجوده دور زمان ورسه فرمای زمان ما بیعت کړو د دې د والد محترم خواجه بال محمد صاحب داو مرید اوس پورې کله چې وفات کېدو د وفات نه څو ورځې مخکې موږ راغلو مور راته ونیسه موږ یې وغوښتو ځان له د اولیاو یو جهاد سوچ هغه ډېر ناشنا مزاج لرونکی انسان و د ډېرو خلکو هغه سره ملاقات شوي موږ ته وویل چې زه امین به درته څه نه ووایم دا د لوی سړي خبرې هغه په بصارت خبره نه کوله هغه په بصیرت خبره کوله بصارت د سترګو نظر ته وایي بصیرت د زړه نظر ته وایي موربق مولوي صاحب ته وایي وایي زه عالم نه یم تاسو عالمان یې هغه رامنې خو ګمان الله دې دغه علم خدمت نمونه موالي او دا علماء په یو سب یو علم نشته یو دور وی روان دی په دې ملک او ډېر خطرناک دور روان دی چې خلک خپل ایمانونه قبضه نه کړي داسې دور روان په دې ملک داسې تیاره روانه چې د مذهب نه به خلک متنفر کېږي په زما دا نصیحت واورئ چې په یو حال کې د علماو د صف نه بهر لاړ د علماو لمنه راونیسئ دې کې به ستاسو کامیابي ټولې سره داسې وکړه زما سره وکړه ما دې یو ځای وګاڼه دا خبرې وکړې بیا موږ سره نورې خبرې نه کړې مخ یې پټ کړو موږ ترې راووتو د څلورو ورځو پس وباسو دې پورې چې موجوده حالات په پاکستان کې د ایمان د زوال دي خلک دین ته متنفر کېږي خلک د علماو هتک کوي د شاعر اسلام هتک کوي خپلو بچو خپلو زندګانو سوچ وکړو هسې نه چې د ایمان نه خلاص شو هسې نه چې د ملک نه خلاص شو د ایمان او د ملک د ختمېدو یو عظیمه منصوبه ده د دې نجات د دې علماو د دې مجالسو سره دی الله دې موږ ټول خپل دین باندې قایم او دایم وساتي واخر دعوانا